عام طور مدت بلوغ د ژڼکي د جلکې د بلوغت عمر 15 سال دی. په دانه کم بیش کېدلی شي 12 13 11 16 17 مختلف په انسانونو په ګرمیش نه ګرمیش پورې فرق وي، په علاقې پورې فرق وي، خو فقها لیکلي دي چې اکثریت داسې وي، عام طور داسې وي. او د بچې د نکاح ته پورا شریعت څه مقرر واخ نه دی لیکلی چې په دا عمر شوی نکاح کې، په دا شوی نه کې. ام عایشه رضی الله تعالی عنها په 6 سال کې نکاح شوی او په 9 سال کې رخصتی اورو شوی و. وی سردري سوال دی، اصل شه بنیادی خبره چې د مش په ملک شه د یو قانون جوړیږي چې پارلیمنت ته وړای دی، پارټي ویټ شوی دی، هغه اسلامي سلامتی کونسل ته وړای دی. مطلب دا دی د قرآن او د احادیث د شریعت د احادیث سره متصادم قانون دی، او دا کلم کله د قرآن او د حدیث نه بغاوت دی. مشخو مسلمونی دا ویز د پارټۍ د خبره نه دو، پارټا درک نه دا د اسلام نه، اسلام مسلمانۍ نه، مسلمان پنیات ته دعوت باندې دی و خبره کوي نه کېدو چې یاره میجا مسلمان ملک دی او د ملک یو قانون دا دی، یو اینیشک دا دی چې سمتریات راین دا دی چې په دې ملک شو داسې قانون نه پس کېږي چې د قرآن او د حدیث سره متصادم وي، او دا قانون دا نه پس کوي، دا د قرآن هم متصادم دی، د حدیث هم او د شریعت هم دغه متصادم دی. ویس د افسوس خبره دا دو چې اصل شی د نکاح مطلب څه دی. نکاح ډېر مصالح دي، تولد دی، تناسل دی، فلان معنا ډېرې خبرې دي. پاک دامنۍ د یوه غټه خبره دا ده چې او معاشره او امت کې زني بدکارۍ نه بچ شي. ویس زنې بچون دي، ویس دا قانون پس کېږي چې په 18 سال نه مخکې نکاح کول جرم دی، دا غیر قانوني وي. یو ژڼکی دی په 11 سال بالغ شه، جلکۍ دی په 12 سال بالغه شوه، دا نکاح کول غواړي نو ډېر د شهوت وخت هم د بلوغ ولوي، نو دا تر 12 13 16 17 18 سال پورې دا ته نکاح اجازات نشته، او دی باندې شهوت غلبه ده، دو خامخا زني کوي چې دا زنا کوي، په دا ګمراهي په دا ګناه کې خدا پارلیمنت ولا چې څوک دا ته ووټ ورکوي یا پس کوي، دا خو خود مجرم. سوال دا ده چې د معاشرت هم قانوني د زنای والیار جوړه کړه، ځکه چې په دا نه کیس کولی شي، نه عدالت ته پیش کولی شي، نه سزا ورکولی شي، او دا نه ته کوټ کولی شي، دا نه ته چیلنج کولی شي ویلې، او فورا یې چې یاره په 18 سال نه مخکې مو بلوغت شوی دی، زه مجبور وم مو دا زنا وکړه، دا بدکوري مې وکړه، نعوذ بالله من ذلک، دا ډېر اکبر الکبایر شردري مې. نو دا باقاعده ګناه ته زنا ته یوال یاره هم ورکول دي، او قانوني شکل ورکول دي. آیا دا یې چا په خوله شي؟ دا د مغرب د یهود سازشینو تر کومه وخته پوره میژه کامیابوي، او دا قطع نظر د پارټۍ نه مسلمانۍ په نومه یو اوس په دې وټول په چار دی. یاره دا چې کومه پارټۍ رولر وړی دی، شاید پیپل پارټۍ ولا څوک دی شعر څوک دو مطلب مونه خو هغه نوم ویر شه، ایوه زنانه دو سنیټره دو غالبا څومره غټ جرم دی. نیز زنا ته قانوني والیار غواړي، او په دا ټول ملک خاموش دی. یا ته کې څو علما دي باسې دغې چلنج کړی دی، دا ټکی عالمون ته پرېښودو. یاره دا پیرا په پاکستان شه دا 25 کروړه دي، دا مسلمون نه دي، اکثریت یې مسلمون دی، که څه پاکلیت شه کفار وي، خو اکثر خو مسلمون دي، که دا څه نه څه غیر مسلم وي. آیا ټولې پارټۍ ولا په دا خاموش دي؟ هغه ممبر اف پارلیمنټ غیر خاموش دي، په دې خاموش دي چې کوم د علما د پارټۍ ولا نه دي. آیا هغه یو مسلمانۍ نه ته تخته دا کیمه انسانیت دی، دا کیم شریعت دی، دا کیمه مسلمانۍ دو چې د قرآن او د حدیث متصادم قانون پس کېږي. ټوله پاکستان غلی دی، او څو علما ته پرېښودي، ای علما قربان شي خپله ډیوټي سر انجام کړه، هغې میش په ویاړ کوي، ډټ کې ورته ویلور دی، انشاءالله کامیاب ونه شي. دا هر چا په مسلمانۍ سوال دی، تمام امت مسلمانانو دا سوال دی چې دا ملک دی وینې، دا ملک دی جیلی، دا ملک دی شهادتي په ثمراتو کښې میشته ملاو دی، او په دا نومه میش په خوښي چې دا اسلامي ریاست دی، اسلامي جمهوریه پاکستان. په دا کښې داسې کورونه نه شي، دا خو باقاعده قدم په قدم د ځینې اړې جوړې شي. بنګلادیش وکسه چې واته کله په دغې کې خبرې باندې بین نشته دی، واته دا شی قانوني اجازتنامې دي، یا تو عالم وي ټچ ور سره د ادبي مافرنډۍ کور وي
چیلنج کولای نشي ځکه چې واته په پارلیمنت کې دا شی پرمیشن ده چې زنا څوک یې هغه ته اجازت دی. خدا را دم را غږ ته قرآن او د حدیث متصادم اقدامات کیږي او د ملک ټول مسلمانو په خاموش دي او دا ټکی څو علما ته پرېښی دو ډېره غټه د افسوس خبره ده. په ټول ملک زلزلې راونې دي، نور خدای قهر ته دعوت ورکول دي. هر څوک د ننګ او د غیرت مظاهره وکړي، ډډ کې د علما ملتاړ وکړي په دې باب کې او شانه به شانه ورسره ودرې چې دا د قرآن او د حدیث متصادم منحوس قانون نه پات شي او پاس شي. وما علینا